الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم د پښتون تحفظ مومنت وټول ځوانانو وټول پښتون کام ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کومه فصل سلامه وټول پښتون کام و پښتون وطن ته نن زه یو څو داسې په زړه پورې خبرې کومه باید چې پښتون کام چې و پښتانه کام ته کومې ستړي ورپېښې دي کم آلات پر دوی مسلط دي یا کم آلات پر دوی را روان دي یا موږ ته د دې په عمل په مخالفت کې کم رد عمل پکار دی چې موږ یې وکړو عاجزانو پښتون تحفظ مومنت د پښتون کام د پښتون وطن په داسې حالاتو کې جوړ شوی دی چې ټول پښتون کام ټول پښتون وطن د یو داسې بربریت تخریبکارۍ او دهشتګردۍ سره مخامخ وو په ټول پاکستان ملک کې په دې ریاست کې د پښتانه سره چې په کم انداز کې د پښتانه قوم او قبیل او سپینږیرو ځوانانو زنانو چې کم عمل د دې قوم سره د یو قوم په حیث باندې روان ولو پښتون تحفظ مومنت د دغه حالاتو بدلولو دپاره پښتون کام جوړ کړی دی پښتون وطن جوړ کړی دی د منظور پښتون په سربراهي کې جوړ کړی دی لہذا د پښتون تحفظ مومنت جنگ آئینی دی د آئین پر ونا کې دی د قانون پر ونا کې دی چې کوم پاکستان ریاست خبره کوي چې په پاکستان کې پارلیمان سته په پاکستان کې عدلیه سته په پاکستان کې قانون سته په پاکستان کې ادارې سته په پاکستان یو جوړ روغ رمی ملک دی نو بیا ولې دا ادارې دا د پښتون کام د پښتون وطن سره په یو داسې انداز کې راپورته سولو چې د پښتانه کام د سر څه پېښوله عاجزانو موږ به په پښتو سر سره خلاصوو د وطن پر شخړو باندې به سر سره خلاصوو که موږ سر خلاص نه کړي بیا به زموږ ټول کام د یو داسې ذلت او داسې رسوایي او داسې بربریت سره مخامخ کېږي په داسې کډې کې به لویږي چې بیا د دې کډې څخه خپل کام راکاږو خپل قبیل راکاږو خپل وطن راکاږو بیا به موږ ډېر ستړي سو نن وایي د چابکې د مځکې سر د چابکې وارې موږ نن و تاسو ته اطلاع درکوو باید چې موږ ځان پوه کړو په دې وطن په شخړو یې پوه کړو ټول کام پوه کړو دا پیغام په ډېرو لرو ځایو پورې ورسوو په پېښور کې پر 1 تاریخه باندې د ارمان لوني د 40مې په مناسبت باندې یوه لویه عظیم الشانه جلسه ده په هغه کې به د ټول پښتانه کام رابري راځي و ټول کام و ټول قبیل ته به په زړه پورې ویناوې کوي و ټول کام و ټول قبیل ته به سر ورخلاصوي پکار دا دی چې زما غږ در کومه ځای د سوشل میډیا په ترو رسیږي هر پښتون دا واوري د هغه ځای څخه بس فوراً خپل ټکټان وکړي او پېښور ته خپل ځانونه په لوی تعداد باندې ورسوي عاجزانو د پېښور د جلسې کامیابي زموږ د ټول کام زموږ د ټول قبیل زموږ د ټول وطن د دې شخړو د دې ستړو د دې نقلي جعلي جهاد د دې نقلي جعلي دماکو د دې جعلي نقلي مقابلو په دې وطن کې چې کومې ستړې پېښې دي د دې ټولو مرهم ده د دې ټولو دوا ده باید چې یو پښتون ځوان یو پښتون سپینږیری پاته نه نسي ولاړ سي په دې جلسه باندې شرکت وکړي او په زړه پورې د مشرانو ویناوې واوري دویمه خبره مې دا ده
چې زموږ په ضلع کې چې کومه د اسټبلیمنټ د خواسه دلته د ادارو د خواسه پر موږ باندې کم آلات کم مځکه تنګول روان دي د دې موږ پر زوره مذمت کوو د دې خلکو ته موږ وارنینګ ورکوو چې د عین لارې لره راسه د قانون لارې لره راسه دغه لار د قومو د مخنیوي دپاره کافي نه ده قومونه چې کله راپورته سي هغه په افایارو باندې د هغو مخ نه نیول کېږي هغه قومونه چې راپورته سوي دي د خپل ځان تحفظ غواړي پر موږ باندې مځکه تنګه ده زموږ په وطن کې نقلي جعلي دماکې روانې دي لہذا چې کوم ډي سي دلته اوس دا ټیم ناست دی د چا پکې نه دی سیول سرونټ دی زموږ جنګ د رول اف لا روان دی رول اف لا د بهلي جنګ موږ روان کړی دی په هغه کې د خپل حیثیت چې کوم د ترلاسه ورکړی دی د هغه د بهلي جنګ موږ روان کړی دی پر موږ باندې زموږ پر وطن باندې موږ دا ظلم دا جبر ګای هم نسو برداشتولی دا انګریزي قانون دا دونه ظلم دونه جبر پر دې وطن باندې انګریزان وتلي دي وسېدلي دي دلته دا سپین ږیري ناست دي دلته دونه ظلم دونه جبر انګریزانو نه دی کړی چې په دی پر میلمنو باندې چې په یو جلسه کې راځي او پر هغو هم افایار کوي او پر سپین ږیرو خلکو باندې افایارونه کوي او پر کشر ځوانانو باندې افایارونه کېږي او دا موږ پوه شئ ډېر د افسوس خبره ده چې کوم خلک په دې صوبه کې نسته په لوی تعداد باندې پر هغو خلکو باندې افایار سوی دی دا خو ډېر د افسوس مقام دی دلته زموږ د اکا زامن وایي موږ مجبوره یو پر موږ باندې د ډي سي دباو دی ډي سي وایي پر ما باندې د ادارو دباو دی وروره دا د هر چا خپله خپله خانه ده د قانون په رڼا کې د ډي سي خپل ځای دی ډي سي باید چې هغو خلکو ته ووایي او مهرباني وکړي داسې نه وکړي لکه کوم عمل چې کړی دی سپک عمل یې کړی دی موږ د دې پر زوره مذمت کوو موږ د دې جواب ودې ته د های کورټ پر رڼا کې ورکو د قانون پر رڼا کې ورکو د عین پر رڼا کې ورکو پاکستان کې عین سته دلته یو خبره باندې به موږ واضح سر خلاصوو د پاکستان عین زموږ لاره ده که موږ د پاکستان پر عین باندې زموږ سره ادارې نه ځي زموږ سره عدلیه نه ځي زموږ سره اسټبلیمنټ نه ځي هغه عین نه مني بیا نو موږ هم د عین ټیکه نه ده اخیستې بیا موږ د دې عین څه کېدلی سي چې موږ انکار وکړو چې ته به زموږ سره که پر دا لار باندې ځې نو ټیک دی که نه ستا خپله لاره ده زموږ خپله لاره ده موږ د قانون د عین احترام کوو تا پر موږ باندې شله پایار زموږ پر وطن باندې پر خلکو باندې کړي دي ټول د های کورټ پر رڼا کې بلکل ختم سوي دي ولې ختم سوي دي ستا افایار نقلي دی ستا نظام نقلي دی جیلي دی جیلي نظام هلته د کیس هیڅ سیسټم نسي برابرولی لہذا هلته ختم سي وروره مهرباني وکړي ټول پښتون قام په دې سر خلاص کړي دا پر موږ باندې چې کومه بده را روانه ده پر موږ خالي خوبزده کوي مې بیروي مې پر موږ د دې دباو کې نصره موږ د خپل قام د خپل قبیل د خپل وطن یو چوکیداري په مخه اخیستې ده زموږ سره هېڅ شی نشته راسره ټول قام موږ پېژني موږ ویني موږ مسلح خلک نه یو موږ د هېچا ډېر غریب خلک یو موږ د هېچا سره زموږ د ملا ماته سي چې موږ به د پاکستان ریاست په مخالفت کې د یو بل چا سره ملاویږو د پاکستان بنیادونه به کمزوري کو پاکستان زموږ ملک دی پاکستان اوس هم موږ ژغورلی دی موږ د پاکستان تحفظ کړی دی کم خلک چې دا دعوه کوي چې موږ د پاکستان تحفظ کړی دی هغو د خپلې تنخوا تحفظ کړی دی د خپلې قبضې تحفظ یې کړی دی د منشیات فروشي تحفظ یې کړی دی د دهشتګردۍ تحفظ یې کړی دی موږ ګای د دې خلکو سره دا قانون نه منو موږ په پاکستان پارلیمان سته د پاکستان په پارلیمان کې خپل قانون سته
د هغه قانون په رڼا کې موږ وټولو ادارو ته دا وایو چې راسي موږ د عین پر لار باندې سره ولاړ سو د قانون پر لار باندې سره ولاړ سو یو ځل بیا زه خپل قام و خپل قبیل ته دا پیغام ورکوم چې یو دیش تاریخ به نه هېروئ یو دیش تاریخ له به ټول قام په هر ځای کې چې دی هغه به په سوشل میډیا په ترو چې څوک جلسې ته نسي حاضرېدلی د سوشل میډیا دپاره د تیار واوسېږي په سوشل میډیا باندې د پیغامونه پرېږدئ د دې جلسې کامیابي دونه ضروري ده د دې جلسې کامیابي زما د قسم په خدای دونه ضروري ده د دې کالي اغوستلو د مخه ضروري ده د دې ډوډۍ خوړلو د مخه ضروري ده د اوبو چښلو د مخه ضروري ده موږ باید چې په لوی تعداد باندې خپل قام راویښ کړو خپل قبیل راویښ کړو موږ هېڅ د چا سره انات نه لرو زیاتیات نه لرو د چا سره موږ دا که څوک پر موږ باندې شک لري هغه د خپله پلټنه وکړي که واقعي پر موږ باندې ځای ځایېږي موږ د قانون و هره کانچه ته تیار یو د قانون په هره کانچه کې د هر چا سره کښېنو د خپل قام د خپل قبیل د خپل وطن تحفظ غواړو د خپل وطن د خپل بچانو د کاروبار تحفظ غواړو د خپل ژوند د خپلې زندګۍ تحفظ غواړو پښتون تحفظ مومنټ په پاکستان کې دنونه چې کوم محکوم قومونه پراته دي د هغو ټولو د تحفظ خبره کوي باید چې ټول قام ټول قبیل ټول وطن دا پیغام د پښتانه قام څخه د باندې و نورو قومو ته ورسوي چې څونه ژر موږ راپورته کېږو هغونه ژر به موږ د دې مصیبته څخه خلاصېږو د دې فتنو څخه به خلاصېږو د دې دهشتګردۍ څخه به خلاصېږو د دې بربریته څخه به خلاصېږو د دې تخریبکارۍ څخه به خلاصېږو موږ به په یو دیش تاریخ باندې جلسې ته ځو بیا به د آینده لای عمل موږ د منظور پښتون سره مشوره کوو چې زموږ په ضلع کې د اسټبلیمنټ چې کوم علاکاران دي دلته ډي سي د ځانه څخه د نورو خلکو نوکر جوړ کړی دي خپله نوکري یې پرېښې ده د نورو خلکو نوکري کوي چې موږ د هاخوا سره راسو بیا به موږ د آینده لای عمل په دې باندې شریکوو کور مې ودان که ملګري دلې نو د صوبې او خوا پایار کور مې ودان بچی مې لوی خدای مې په عزت وساته الله مې د ټولو بلاو د ټولو فساتو فتنو څخه محفوظ وساته والسلام